الرحمن الرحیم. نن خبره کومه د دوی متعلق چې لکه دوی څومره په صحیح ټیم په صحیح طریقه باندې استعمال شي نو د هغې اثر به یې ډېر زیات ښي. لکه د غوږونو څاڅکې، د سترګو څاڅکې یا د پوزې څاڅکې، دې متعلق خبره کومه. د دې دوه ټیمه دي، یو دا دی چې لکه دا کوم اکسپایر ټیم په دې باندې لیکلی دی نو دا 2027 دی، لکه 2 کاله پکې اوس هم شته. خو که فرض که دا نن کولو شوله نو بیا د نن ورځې نه د 28 ورځو پورې لکه 4 هفتو پورې بیا دا اثر کوي او د هغې نه وروسته خو نقصان نه کوي خو اثر یې هم ښه نه وي. نو دغه شانتې کې په دې باندې چې کله کولو شي نو تاریخ لیکل پکار وي نننی او د هغې نه پس بیا د 28 ورځو پورې د دې هغه اثر صحیح، ګنې دا بیا اثر نه کوي. او نو دا دوه قسمه تاریخونه وي، یو دی چې د اوپننګ ټایم وي چې د کولوېدو نه وروسته لکه دوایي اثر، او یو داسې چې د هغې لکه اکسپایر ډیټ وي. نو د اکسپایر ډیټ نه پس خو استعمالول بیخي نه دي پکار، خو که فرض که چا کوله وکړله نو هغه تاریخ پرې ولیکلی شي او د 28 ورځو پورې بیا دا مؤثره وي، د هغې نه وروستو یې ښه اثر نه وي. بله دا ده چې بعضې دوايانې داسې لکه د سکین دوايانې چې دي په هغې باندې اکثر لیکلي خپل ټیمونه په ټولو دوايانو باندې لیکلي، کله ناکله په هغې لیکلي اوږد استعمالي د هغې، نو د هغې باندې 6M پې لیکلی لکه چې بیا M، نو دا لکه مقصد دا چې دا 6 میاشتو پورې استعمالیږي. او ځینې دوایي داسې چې په هغې باندې 12M لیکلی لکه 12 میاشتو پورې، خو د هرې دوایي خپل یو طریقه کار دی. خو ما تاسو ته نن صرف د سترګو د څاڅکي، د غوږونو د څاڅکي او د پوزې څاڅکي متعلق خبره وکړه چې دا کله کولو شي نو 28 ورځو پورې دې استعمالول پکار دي. جزاکم الله خیر.